مشهور واقعیا چې عربو کې د خلکو خپل بچي وجل نغه یو کس واقعا به کې معروفه مشهوره ده چې یو سړی د نبی اسلام مجلس کې به ناستو او همیشه به پریشان که چا به د خندا خبره کوله د بنه خندل په خوشحالۍ کې به دا پریشان ناستو نو نبی اسلام ته ورځي تاسو کو چې خیر دې ته ټول عمر خپه او ته نه خوشاله کې دې ته ګوره منستا به تندې باندې ټول عمر خپګانی ور دور ته چې الله رسول انی اذنبت ذنبا فی الجاهلیه فاخاف الله یغفر الله لي ما په جاهلیت کې د سی ګناه کړل زیریګم چې الله ما ته دا معاف نه کړي نبی علیہ السلام ته څه ګناه دی کړل ته ما ته ویا ویل چې نشم ویلې خو نبی علیہ السلام چې کله مجبور کو چې ته ما ته ویا چې تاسو ګناه کړل نو ورته بیا خپل قصه وکړل چې زه د هغه خاندان سره زما تعلق وو چې په جاهلیت کې موږ خپل لوریانې ژوندې وجلې او یو زما لور وشوله بیا چې لور مې وشوله او بچی مې نو نو زما د ښځې چې کله ماشوم ولیدو وایي ماله په لات او منات باندې قسم راکړو چې ستا د په لات او منات عزا باندې قسم چې دا بچی پرېږده او دا مه وژنه ما ورته وویل چې دا خو زما غیرت نه دی چې زه به دا لور پرېږدم ما ویل چې نه بس ستاسو وعده کوم چې دا به د کور نه بار قدم نه ږدي خو دا ته ماته پرېږده چې دا زه ساتم او وي به زما سره مې وژنه ویل چې کله ته د لات او د منات قسمونه کله راکړل نو ویل ما پرېښوده پرې مې ښودله چې پرې مې ښودله ویل حتی چې دا غټه شوله او انتهایي ښایسته شوله چې کله ښایسته شوله نو ویل په دې کې داسې وشوله چې بهر به ګرځېدل را ګرځېدله راوته به نو ویل ما ښځې ته ویل چې ګوره دا ماشوم اوس بار ته راوځي او دا خو زما د غیرت تقاضا نه ده چې دا بار ګرځي خو ویل دا ماشوم به ویل زما د ښځې چې غټوله ما به په سن نه راغستله ډېره په غېږ کې ما نه راغستله ګرځوله به مې نه ځکه چې بهر یې وړمه خو دا خو خلکو بد ګڼل چې د پلاني په کور کې لور ده او دا بله چاله ورکوي دا خاص خلکو ټول نه ویل ما یو ورځ خپلې ښځې ته وویل چې دا ماشومه سنبال کو چېرته بوځم او هغه ډېره خوشحاله شوه چې ځان شکر دی زما خاوند له لور په غېږ کې واغستله بار یې وړي نو ویل ما چې د کله واغستله او دا مې د کور نه راایستله نو ویل د ښځې زما نه قسم واغستو واده نه واغستله چې ستا د په لات او منات باندې قسم چې ګوره دا ما ته روغ راولې او ته به دا ځای کې نه ګورې دا زما امانت دی دا واله همې بېرته ما ته روغ حواله کې ویل دا ماشومه چې ما راویستله ویل ما د ځان سره زموږ په دې ځای کې وي د مکې ته نږدې وي دا ادیره وه او په دقه ځای کې به دې ظالمانو خپل لوریانې یو کوی ته واچولې او د پاسه پې خاورې ماورې او کمرې ور واچولې پټه به کړل لوی یو کنده وه وایي دا ماشوم هغې کندې له ما راوستله دا کنده چې کله راغله نو دا ماشومه ویرېدله نو ما دا ماشومه راونیوله او دا ما د کندې ته ښکته ګزارله نو دی ویل زما په دې خپو پسې کلکه ونښتله او ما ته یې اواز وکړو چې یا ابتې لا تضیع امانت امي ای بابا زما د مور امانت ګورې ضایع نه کړي ته څه کې ویل بس ما باندې خو غیرت غالب ونه دا جنې مې راواغېستله او د خپو نه مې ځان نه ایله کړله او ښکته مې د بوی تر واچوله او د هغې نه پس ویل ما بیلچه راواغېستله زه پې خاورې ور اچوم او د دې کوی نه یو اواز راخېږي چې یا ابتې لا تضیع امانت امي ای بابا زما د مور امانت مه ضایع کوه او ویل دا اواز کېدو او د اواز ایسته ختم شو یا ابتې اوس زما په خوله هغه یا ابتې اواز نه راځي وایي چې اوس داسې خوشحالۍ ورځ راځي نو زما په دې غوږ کې هغه اواز راځي چې یا ابتې یا ابتې دغه لور ما ته رایادېږي چې کور ته رالم ښځې وایي چې ماشوم چې هغه مې وجلې ده د هغې نه بس زما زړه له خوشحالي نه راځي ټول عمر پریشانې وه وایي ده چې دا قصه کوله او ښکته کتل چې بری وکتل نبي علیه صلات وسلام ویل چغې والې او سترګو نه اوښکې بهېدلې چې کله خاموش ورته ویل پلانیه چې قیامت کې الله ما ته حکم وکړي که نه چې ته په دې مخلوق یو کسه سزا ورکړه که نه زه به تعالی سزا درکوم دومره ظلم څوک کوي ظالمه داسې کار څوک کوي دا کار چا کړی او دا د دې الهو سره او د بوتانو سره مینې محبت دې حد ته رسولي چې کله پکې حق پرستي نه وه کله پکې دین نه و نو دې حد ته خبره ورسېدله چې خپلې جنکۍ او لوریانې ژوندۍ ښخې کړلې نو قد خسر الذین الله وایي دا تاوانیان دي او الله تعالی وی چې ویدل موعوده سئلت دغه جنې باره کې په قیامت کې الله تپوس کوي چې بأي ذنب قتل دا په کومه ګناه کې وجلې شوی وه قد ضلوا یقینا دې بلارې شوي دي وما كانوا مهتدین په سمه لار نه دي وهو الذي الله غزات اوس دا عقلي دلایل الله تعالی بیانوي وهو الذي الله غزات انشا جنات چې پیدا کړي دي باغونه معروشات وغیر معروشات غوړېدلي او نه غوړېدلي
معروشات هغه باغ ته و چې دا غوړېږي په ځمکه باندې لکه انګور شو او دغه شانې د خټکین دوانې شولې دا غوړېږي معروشات سفرونو والا په سفرونو پراتو وغیر معروشات غیر معروشات معنا به موږ سو کو چې سفرونو باندې نه دی ولاړ یو د معنا د دویم دا چې دنګ دنګ لکه مطلب پندو باندې ولاړ لکه مالوچي خوبانی وغیرہ د معروشات نه دي انشا پیدا کړی دي جناتین باغونه معروشات چې په سفرونو باندې پراته دي غوړېدلې دي په ځمکه باندې په سفر باندې په چوپال باندې وغیر معروشات نه دي غوړېدلې بلکې په خپل ډنډرو باندې په خپل سټو پتنو باندې ولاړ دي والنخل والزرع الله پیدا کړی دي کجوري والزرع او فصل مختلفن كله مختلف دي میوې دي والزيتون والرمان الله خونان او انار پیدا کړی دي متشابهن پانو کې یو شان دي وغیرہ متشابهن میوه کې یو شان دي نه دي الله یکلو خری من ثمره میوې دي من ثمره د الله میوه اذا اثمر یا میوه دي باغونو اذا اثمر کله چې دا اذا اثمر یا خدا معنا د ضمیر الله تعالی کله چې الله پخی کدا اذا اثمر کله چې الله پخی کی متعدی او یا لازم معنا وکا اذا اثمر کله چې دا پخی شي لازم معنا نو یا ضمیر چا تراجی نشو واتو حقه ور کوي حق د دې میو یوم حسواده د شوګي په ورځ باندې د لو په ورځ باندې حسواد لو ته وي د لو په ورځ باندې تاسو حق ورکړئ د دې ځنه مسله ثابتېږي دوه مسلې یو پرځي مسله دا چې حق د یعنی د ځمکې د عشر حق کله دی د لو د ورځې دی اتو حقه یوم حسواده حق د میو د لو د ورځې ورکړي یعنی چې څنګه ورېبل او څومره پاتې شو د ټول نه به عشر ورکړي د سینا چې تر تر شل غبیل کې د مولي سبغه تبیل کې او د ریبل هغه تبیل کې دیاړي تبیل کې او باقی نه زکات ورکړي نه د ترشل په ورځ باندې چې څومره مال پروت دی دغه ټول نه به حساب کې زکات به ورکړي بیا د ترشل له حساب یا د کلی د مولي سي حساب یا مطلب د بل چې حساب دا به د خپل نه ورکړي ابل کله ته ورګر کې یو ملګری مانه د دې مسلې ته پوسو کو مالدار د ډېر غټ مال جیداد دی او دا پوری جمی جو ډېر زیاتی شولګر ملګرو کې غنم ماته چې مولي سي مې مسله اورېدلې مې څنګه ویل دلته چا ویل چې دا زکات چې موږ ورکو نو دا به د ټول نه ورکو ملاو کنه موږ ټول عمر چې کم موږ ته ترشل ورکو او دا شان لوګرلتی ورکو نو دا غي نه پس چې کم پاتې شي دا غي نه موږ زکات ورکو مې دا خبر غلطه ده یوم حسواده دا معنا ده د لو د ورځې با حساب کتاب سره ورکی یو دوه نمبر واتو حقه معلوم دا شو چې حق پکې شته په دې فصل کې حق شته دا د حناف مذهب دی چې کله دیو کړي دی حق پکې شته دی چې هغه عشر دی لہذا پنځل لسمنه ندی بلکې قلیل او کثیر کې عشر دی دا دلیل دی دریم نمبر مسله دا ثابت شول اتو حقه یوم حسواده د دې مطلب دا چې په دې لو په د ورځ باندې څومره خلک راغله دي که زکات نیم کیږي نو حق شته دی هغه دا چې سن سب کې ورکول پکار دی والله یا بوستي ټانټي دی وغیرہ وغیرہ په سن ستي ورکول پکار دی ځکه حدیث ته ان بالمال لحقا سوى الزکات ولا تسرفوا زیاته مکوي ګره انه شاندار الله تعالی لا يحبون خي المسرفين زیاته کوونکی ومن الانعام وخلقنا لكم من الانعام من پیدا کړی دي تاسو لپاره د سارونه حمولتن دنګ دنګو او پرشنو چیت چیت سدنګ دی لکه خان سچیت لکه ګډي بيزي کولو خریتا سو مما دغنا رزقكم الله چلا درکړی تاسو ته ولا تتبعوا تابعداري مکوې خطوات شیطان شیطان قدمونو مراد سری معاصی بدع محرمات انه بشک دا شیطان لکم استاد لپاره عدو دشمن دی مبین کار دشمن دی ثمانیت ازواج الله پیدا کړی دي ستاسو د لپاره اته جوړې ثمانیت خلق الله ثمانیت ازواج الله پیدا کړی دي اته جوړې دا ثمانیت بدل له د حمولتن او د پرشن ومن الانعام حمولتن و پرشا د سارون الله دنګ دنګ چت چت پیدا کړی دي سمرا ثمانیت ازواج الله پیدا کړی دي اته جوړې من ازوانه د ګړو نه اسنین دو جوړې دي د ګړو نه دو جوړې څنګه دي یو ګړ یو ګړ دا یو جوړه شولا نو بیا دا معنا ده چې ازواج معنا قسمونه اته قسم الله پیدا کړی دي ثمانیت ازواجن اته قسمه من ازوان اسنین د ګړو نه دو دي یو ګړ د یو ګړ دا او که ازواج جوړ شي نو ګډ ګډی ته جوړه ده او ګډ ګډ ته جوړه ده په دې معنی ومن المعازید بزونا اثنين دو قسم دي دو جوړی دي نر او خزا قل ورته وایا ذکرین آیا مذکر د دې ګډو او د دې بيزو حرم الله حرام کړی دي امل انثیین یا مؤنث د دې ګډو بيزو الله حرام کړی دي اما یا الله حرام کړی دي هغه اشتمالت علیه چې مشتمل دی په دې باندې ارحام الانثیین بچدانې د دې مؤنثاتو نو څنګه تاسو وایي چې هذه انعام
حرمت ظهورها هذه انعام وحرث حجر. الله په کوم ځای کې حرام کړی دي تاسو دا حرام وایي؟ څه شی حرام دي؟ نبئوني خبر کایما بعلم په دلیل باندې ان کنتم صادقین که تاسو رښتینی. ومن الابل یو دو خانونا اثنين دو قسم دي ومن البقر د غواګانو نه اثنين دو قسم دي. قل ورته یا ذکرین آی مذکر پدې او خانو او پدې غواګانو کې حرم الله حرام کړی دي عمل انثیین یا د مؤنثات الله حرام کړی دي. مطلب د حرمت سبب ذکورت دی که انوثت دی او که رحم دی څه شی دی؟ اما اشتملت یا هغه چې مشتمل علی پاغه باندې ارحام الانثیین رحمونه د دې مؤنثاتو. څه مطلب؟ دوانه، ځکه رحم په دوانه مشتمل دی، په رحم کې مؤنث هم دی او په رحم کې مذکر دی. آی یو حرام دی که دویم حرام دی که دوانه حرام دی؟ څه دلیل دی؟ ام کنتم شهداء دې ځکه مسله ده چې اته قسمونو کې ګډه او ګډو بيزا او چيله غوا او غوي او اوخ او اوخه اته قسم شو. بعض علما ویلي چې صرف قرباني نه دي نه کیږي، د ورسره قرباني نه کیږي. په دې کې د قرباني مسله نشته، دې کې قرباني الله نه دی ویلي. په دې کې الله صرف د جواز او د عدم جواز خبره کړله. بعض علما وایي چې د میخه قرباني نشته لہذا میخه نه قرباني نه کیږي، او بل چې په دې کې د میخه ذکر نشته لہذا میخه ناجایز ده. نو داغي جواب مونږ کړو په سورۃ الانعام کې. هغه داوا چې بهیمۃ الانعام دی احلت لكم بهیمۃ الانعام، چارپایان حلال دي او په چارپایانو کې میخم راځي او خم پکې راځي. ام کنتم شهداء آیات سو خبر وای اذ وصاکم الله کله چلا حکم کو تاسو به حاضر دي چې دا حلال دي دا حرام دي. اگر ته یاد دي فمن ازلم سو د ظالم نه مې مدا چانه افتر الله کذبا چې جوړ کړو په الله باندې دروغ ليدل الناس غیر پر خلق بلاری کی بغیر علم بدلیل ان الله بشک الله تعالی لا يهدي القوم الظالمين هدایت نه کی ظالم قوم ته. وسرت په تحریمات المشرکین باندې ده چې تاسو ته حرام وي دا حرام نه دي، کوم چې حرام دي هغه داري. نو په دې مبارک آیت کې قطعی حرام الله ذکر کړی، قطعی حرام. کم سيزونه قطعی حرام دي چې دا په مکه کې حرام شوی. په دې آیت کې چې کوم محرمات دي هغه دي کوم په مکه کې حرام او بیا مدینه کې ورسته نبی علیہ الصلوۃ والسلام ست حرام ویل دي، ست مکروه ویل شوی دي. هغه تفصيلات به په حدیث کې راغلي دي. قل ورته یا لا اجد ظنما فيما فهغس کی وحی الیا چې دا وی شهدا ماتا محرمن هغه چې تاسو یې حرام غنئ علی طاعم په خورون کې باندې تمهو چې خوري. مطلب چې یو طاعم خوراک کوي او په ما باندې سو وه راغله دا پاغه کې حرام نشته، مگر کم حرام دي الا مگر یکون میتتن مگر چې دا مردار وي. مردار سلور قسمه 15 قسم ویلې دي مائده په 3 نمبر آیت. او دمن مسکوحن یا وینه د بيدن کې ادم سره مسکوح لفظ راغله دی، وینه حرام نه ده ټوله د مسکوح چې کوم بیگی او لهم خنزیر یا غوښه د خنزیر حرام ده، ټول حرام ده. فإنه رجس یقینا دا ګندګي ده او فسق یا شرک ده. او هل لغیر الله به فإنه رجس دا ګندګي ده. څه شي ګندګي ده؟ لهم خنزیر دم مسفوح میتتا او فسقا. دا او فسقا بدس شي چې لا يكون میتتا او فسقا، دا عاطف شي په میتتن باندې او فسقا یا وی دا فسق. او هل چې اواز شوی په غیر الله د غیر الله لپاره به داغه د زب په ټیم کې. پمن استر پس هغه څوک چې محتاج کړی شو غیر باغین په د سیال کې چې زیاته کون کې نه ده، ولا بغیر باغین بغاوت کون کې نه ده. بغاوت کون کې بغاوت دار چې د حد نه زیات خوري، ولا عادین نه زیاته کون کې ده. زیاته کون کې څه ده؟ زیاته کون کې ده چې ځان لته کور تم راوړي، او زیاته کون کې ده چې دای ځان سبل قسم ملګری کې تمرا سکینه وکړه. بغاوت او عدوان. فإن ربک بشک استعرب غفور بخون کې دی، رحیم همیشه مهربان دی. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر. دی آیت باندې یو اشکال لذي چې بده کې خو محرمات صرف سلور المردار را لاله، وینر را لاله، د خنزیر غوښه را لاله، او بل چې ما اهل لغیر الله راغني سلور دادي. په دې وجبانه بعض متجددین اگر چې دا تفسیر سلفو کې مشترک واغوي و چې حرام هم دادي نور حرام نشته، لکه جاوید غامدی صاحب دلته دا قسم خلق داوي چې دغه حرام دي. نو دینه خو معلومه کې دن پکې رانغه، زمره پکې رانغه، پیشو پکې رانغه، نو دې څه وسکو؟ خدا حرام نه دي څه. نو چا چې دا ویلي دي صرف دا حرام دي، نو دا خبره غلطه ده. صحیح خبره ده چې دا سيزونه هغه حرام دي چې دا په مکه کې حرام، دا مکی صورت ده. ورسته بیا مدینه کې نور حرام ګرځولې شوی دي، لکه سباع الطيور او سباع البهائم. سباع الطيور سباع البهائم څه ته وایي؟ هغه شی چې هغه په داړو باندې ماته کوي او کوم چې په پنج باندې ماته کوي.
په پنجو باندې او په داړو باندې چې کم سیزونه ماتول کوي نو دغه سیزونه حرام دي. دا په مدینه کې بیا نبی صلی الله علیه وسلم حدیثونه ثابت دي چې دا وسړی نه خوري. څه سیزونه حرام دي، څه مکروه دي، څه مکروه تحریمي دي، څه تنزیهي دي، دا غي ذکر احادیث کې راغلي دي. دا ابتدایي دي. د دې بل جواب من کړو چې دا هغه سلور دي چې دا په هر آسماني دین کې حرام وو. قطعي حرام دي ته قطعي حرام وو چې دا په هر آسماني دین کې حرام وو. اور حرام شته دی. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر. دې ته ویل کې تحریم الهي بجزاء الظلم. تحریم الهي بجزاء الظلم دا چې دا سيزونه الله حرام کړی دي، خدا قطعي حرام نه و، درجه د ظلم په وجه باندې ظلمونه شروع کړل، الله په پاک سيزونه حرام کړل. وعلى الذين هادوا پاکستان باندې چې هغه يهوديانو حرمنا من په حرام کړیو کل ذي ظفر، هر هغه ساروي چې هغه نوکوالو، د کم ساروي چې نوکي وې کنه دا نوکان به شي دا په موږ حرام کړو. هغه لکه څه شي دي، لکه دا بتی متی شولې، الی ملی شولې، دا اوخان مخان شو تر مر داسې زونه. ومن البقر او د غواګانو نه دغه په حرامو د دې ظلم د وجنه. ومن البقر د غواګانو نه غنم د ګړو بيزونه حرمنا عليهم شهومه. غواګانې ګړې حلال وي او د دې وازګې په من حرام کړي، وازګې به نه خوري. سمو ګران کار دی چې د غوان د وازګ لري کې د سر نو وازګ لري کې ترکاري کې چرته مزه کوي، بیا دا په دې باندې حرام و. حرمنا عليهم شحومهما، من حرام کړی په دې باندې وازګره دې دواړو، الا مگر ما حملت ظهورهما، اغا چې د پاسه به د دې په ملاګانو باندې، الا مگر ما حملت اغا چې چتی کړی ظهورهما ملاګانو د دواړو، د غوا او د بيزو په ملا چې کوم وازګه او په حلاله و نور حرام وي. اویل هوایا، اویل هوایا دا معنا د الوسی وی، اویل هوایا یا کلمه، یو له کلمه حلاله وي، کلمه یا اویل هوایا معنا او ما حملت هوایا، یا چې دوا د کلمو د پاسه به کوم وازګه شی و دغه په حلاله و. او مختلطا یا د وازګه به ملاو شی و بعزم دړو کې سره، دړو کې وازګه به حلاله و نور حرام وي. دا فرق ډیر رانو. دا ولی ذالک دا جزیناهم ولا بدل ور کړي وا، سزا ول ور کړي وا به بغیهم داغي د ظلم په وجبانه. دي ظلم کوونه په دې وجبانه چې ظلم یې کون الله تعالی په دې باندې بعض بغاوتونه کول الله پیدا حرام کړو. خودي څه کارو کو، د دې څه کارو کو چې هغه خرج کړل د پیسې به واغستل، په هغه به نور ساغستل. نبی اسلام ویل کنه چې ګوره لا تستحل محارم الله، د الله محارم او حلال مو وای، کما استحل اليهود بادنى الهيل، لکه يهوديانو چې په هلو باندې ځان جایز کړو. و ان لصادقون، بشک من خامخ رښتینی، فین کذبوک، کدیستا تکذیب کو، فقل ورته وای ربکم ذو رحمت واسعه، رب تاسو ذو رحمت واسعه فراخ رحمت والا ده، ولا يرد بأسه، نو بس کی عذاب د الله ان القوم المجرمين، د مجرم قومنا. سيقول الذين اشركوا، دا د مشرکانو په دلیل باندې رد ده، عجیب غنی دلیلو. سيقول الذين، یقینا وای هغه کسان اشرکو چې مشرکان دي، سوې چې کله وته رسول الله شرک مکوي، وی لو شاء الله کله وخت له ما شرکنا، من بشرک نه کړي، ولا اباونا نظم پلارانو، ولا حرمنا من شيء، من وس حرام کړم نه. دې مطلب دا چې نبی علیہ السلام ته چې ته تر ته چې تقدیر دی، هر څه په تقدیر باندې کیږي. نو الله زموږ په تقدیر کې دالي کړی دي کنه، زموږ پلارانو شرک کړی دی، منګم کړی دی، او موږ چې حرام کړی دا زموږ تقدیر دی. نو الله وی چې د څه هونه دا ځکه لا يرضى لعباده الكفر، الله د بندگانو لپاره کفر نه خوښي، دا کفر دی. دا دې فاسد دلیل دی، استدلال فاسد. کذالک تحقیقی جواب، کذالک دا شان کذب الذين، تکذیب کړه هغه کسانو من قبلهم چې کوم مخکې دیر شو د دینه، حتا ذاقوا بأسنا، حتا چې وسکو زمون عذاب په راځي او دی باندې راغی. قل ورته هل عندكم من علم، عاشته استاثر دلیل استفهام انکاری نشتا، فتخرجوه لنا، چې راو بسې مونږ ان تتبعونا، تاسو نه کوي تابعداري الا ظن، مگر د ګمان، و ان انتم نه تاسو الا تخرسون، مگر تاسو اٹکلیانی پټکل لګي به دلیل چې بس دل په خپل راضي وای. قل ورته یا فلله الحجه البالغه، قل ورته یا فلله، خاص د الله د فرض، الحجه دلیل، البالغه پورا، بالغه معنا رسیدون کې، څه مطلب رسیدون کې، کمال در رسیدون کې، فرشتیا کې، دا معنا ده. فلله الحجه البالغه، د الله د پاره دلیل پورا، د الله د پاره دلیل کامل، د الله د پاره دلیل رسیدون کې، کمال ته فرشتیا کې، پادل کې. فلو شاء الله کله، فلو شاء کله وخت له ویل هداکم، الله به هدایت کړو تاسو ته جمعین ټولو ته، جبرن، الله په جبر چاته هدایت نه کوي. قل ورته یا هل مشور شهداءکم را ولیکنا، شهداءکم خپل علماء الذين یشهدون، چې گواہی وکي ان الله چې بشک الله حرم هذا، چې الله دا حرام کړی. څو علما شته
فإن شهدوا کده شهدا او د علماء عنادن گوايو کړه نو کله کله به عالم په ضد گوايو کی فلا تشهد معهم نو گوايي مکو د دوی سره کڅوګ د ضد وجنه او د عناد وجنه وکي نو ګوره بیا گوايي مکوا ولې د الله د لپاره دلیل هغه حق انتها ته رسیدون کې راکنه په صداقت کې په عربی کې فصاحت کې بلاغت کې هر څه کې انتها ته رسیدلې ده نو تو څه گواهی مکوا او قرآن کې توحید ده ولا تتبع اهواء الذين كذبوا بآياتنا تابعداري مکوا د خواهشات د کسانو چې تکذیب کړي زمونږ د آیتونو والذین کسان لا یؤمنون چې مان نه راوړي بالآخرة په آخرت باندې وهم دوی بربهم د خپل رب سره یادلو نور خلق برابر غني داوی هم تابعداري مکوا قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا مخکم دارال چې لا اجد فيما اوحي الي محرما هغه مطعومات سره تعلق ساتو مطعومات سره او پاغي کې منګویل چې حصر پاغي کې اضافي دي حقيقي نه ده ځکه په مکه کې ورستو بیا نور حرام شوی دي دلته کې د کم حرام چې دي نو دا مطعومات نه دي بلکې نور محرمات چې الله رب العالمین په انسان باندې حرام کړی دي امام قرطبی رحم الله یقول تعالوا اتلنا معلومیږي چې هر عالم باندې دا لازم دي چې په خپل علاقه کې په خپل کلی کې په خپل چاپیرچل کې دا محرمات خلقو ته وجدا حرام دي چې هر مسلمان ته دا معلومي چې دا حلال او دا حرام دي چې حلال او حرام علم هر چاته وي دې ځنه د اخر پورې بس د اخر باب دی په دې کې تحریمات الهی بیانې او ترغیب کې قرآن ته ورایش قل تعالوا اتل ما حرم قل وایا وردا تعالی ورا شی اتلو زلول ما اغسو حرم ربکم چارم کړی دی رستاس علیکم پتا سبانه اکم کم دی الله تشرکو بالله به شیئا چې شریک مجړوي د الله سره شین هیڅ چالرا دویم وبالوالدین احسانا د مور پلار سره خېګړه کوي دریم ولا تقتلوا اولادکم فل بچی موجنه من املاق د لوګینا قتل د اولاد مکوي د لوګینا املاق لوګا لکه خاندانی منصوبندی د دیو جنا کول چې خوراک بسو ګور کوي البته دا مسله چې خلکو بچی په وقفه سره پیدا کوي د دې لپاره نه چې دغه به خوراک سو ګور کوي د دې لپاره چې مناسب تربیت وشي او بل دا چې د دې مناسب رضاعت ورته ملاوي شي لکه د یو بچی او د بل بچی په مینس کې کم از کم د 2.5 کاله فاصله دا خو امام بونی پم د دې قائل دی جمهور د 2 کالو قائل دي نو مناسب وقفه د 2.5 کالو خو ضروری ده چې د یو بچی او د بل بچی د رضاعت حق پوره ملاوي شي ول والدات یرزانا اولادهن حولین کاملین دویم نمبر دا چې بچی دی واغه بدعمل غټیږي داوی تربیت نه کیږي او دا د خلکو د لپاره وبال جوړیږي داغه د لپاره خبردار چې دا په وقفه سره په مناسب وقفه سره پیدا شي داغه د تعلیم او تربیت خیال وساتل شي دغه وقفه حرام نه ده یا زنانا صحت په دې کې نقصان ده کله کله د سوي بازي ماشومان هغه پیدا کیږي نو هغه معذور پیدا کیږي معذور چې ماشوم پیدا کیږي دا معذوري او د دې پالنه د خصمانه ډیر ګران ده لا یکلف الله نفسا الا وسعها او الله دې د دې نه موږ وساتي دا څه قسمه کورونه انګلیدلې دي چې باغې کې 15 شپږ بچو ټول معذوري ټول په ویلچور کې ګرځي دا څه خاندان نشتا نو دا څه قسمه وقفه قبیل پرز وکړي نو دا په املاق کې ناراضي بیا قتل د اولادو دې مطلب دا دی چې تاسو د لوګي د وجنه موجنه ولا تقتلوا اولادکم من املاق موجنه خپل بچی د املاق د وجنه لوګي د وجنه ولی نحنو نرزقکم من تاسو لم رزق درکو و یاهم دی لم رزق ورکو رزق تاسو لم درکو دی لم ورکو نو تاسو ولی وجنه اول چای بدبخت ثوابې کې سره بچی حلال کړو ټیم په ټیم دا واقعیت راځي خلک خپل بچی حلالي د رزق د وجنه الله د رزق سوک نه وجني رزق الله هر چاله ورکي نن سبا په دې فیسبوکونو باندې یو نوې ټرند چلیږي هغه دا ده چې بعضې خلک سوال کوي په بازارونو کې هم ګرځي په دې فیسبوکونو باندې مرازي جنکۍ ټرین کړي ماشومان جنکۍ الکان ټرین کړي د باقاعده ټرین خلک دی ویل ټرین خلک نو هغه راشي چې کې موږ وي پښمنۍ کې سن دي خوړلي ما خام نه دي خوړلي نو الحمدلله زمون په دې معاشره کې په پښتنو کې هم په پنجابیانو کې هم په ټول پاکستان کې داسې خلک لامات نه دي معلوم چې داغي په گاون کې څوک د لوګي نمړي سو خوراک نه ورګي به په دې روزه حاشا وکلا چرته دې نشي کېږي خلک هغه دې ګرځي او په زور باندې خلک په کېجونو تقسیمای زما پیسې والا پلان لور کا او دسي غریبان
یعنی په دې روزه کې الحمدلله که پښتانه دي که پنجابیان دي او که عرب دي او که عجم دي هغه ګرځي په روزو کې خلک خیراتونه تقسیموي چې چاته څه میلاو شي او د دې لوګي خود چاته مسله نه راځي دا بس اسی په دین پسې خندا ده او د سوال لپاره نوې نوې طریقې دي نو موږ خو څه نشو ویلې ځکه موږ ته الله فرمایي چې قول معروف خیر من صدقه تتبعها اذى البته دا حکومت ذمہ داری ده چې حکومت د خلک بن کی حکومت خو دې ته توجه نه کوي هیڅ پروا نه کوي دا سيزونه ټیک نه دی بلکې دا خو باقاعده خرسيږي او یو تنظیمونه دي او یو ځای بل ځای خلکو درولي او پیسې پر راغونډي او مخامي بوزي خپل زګونو لا ولا تقربوا الفواحش منی ذکر گئی بدکارونو تا فواحش بدکارون تا منی ذکر بدکارون تا فواحش تا کم ما ظهر منها هغه چخکار دي منها د حرامونه د فواحشنا و ما بطن کم چې پټ دي مخکاره به هي کوي مپټه به هي کوي پنځم ولا تقتلوا النفس موجن انسان التي حرم الله تعالی حرام کړی دی الا بالحق مگر په حق وجلې شي حق سره درې قسمه حق دی مرتد شو سره وجلې شي شادي شوه زناکار دی وجلې شي دین بدل کو وجلې شي دغه درې حق دي ذالکم د محرمات وسواکم حکم کی تاسو تعالی به په دیوانه لعلکم تعقلون د پر چقل وکړای شپغم ولا تقربوا مال اليتيم من ذکر یتیم مال تا الا مگر بالله باغ طریقه باندې هي احسن چا خسته طریقه دا کوم چې سورۃ البقره کې ویل شوی دا قل اصلاح لهم خیر وان تخالطوهم باخوانکم حتى يبلغ شده حتى چې بلوغ تورسیږي څه مطلب چې بلوغ تورسیدنه بیا مال یخري نه به ولور کوي په خطر کې وسره نږدې شي چې بلوغ تورسیدو حتى يبلغ اشده فاتوهم اموالهم وم نمبر واوفوا الكيل پر ورکوي پیمانه او میزان او تلا بالقسط په انصاف سره واوفوا الكيل پر ورکوي تول والمیزان وزن بالقسط په انصاف سره کیل پیمانه ته وي میزان تل ته وي نو ما کیل او میزان نه یادای ما پیل کیل ما پیل میزان یادای نو او پل مکیلات والموزونات مکیلات موزونات پر ور کوي لا نکلف نفسا الا وسعها کله کله ودسی شي چې تبي خوري چې نه دي ستر په ستر نشي تللې دسی الله تعالی تکلیف نه درکې خیر دې کسلاندې باندې بګراغه لا نکلف نفسا من تکلیف نه ورکو انسان د الله مگر وسعها دغه د وس مطابق اتم نمبر واذا قلتم چکل خبرې کوي فعدلوا عدل خبرې کوي په انصاف خبرې کوي ولو کان ذا قربا اگر کاغه چا خلاف چې خبره کوي نو دغه استغفلوان دی مراد ته شهادت دی نهم وبعد الله اوفو او د الله وادي پوره کوي ذالکم وسواکم د دې خبرو وصیت کې تاسو الله به دې ذالکم دا وسواکم حکم کې تاسو وصیت کې تاسو به دې خبرو لعلکم تذکرون لپاره نصیحت قبول کړئ وان هذا صراطي مستقيما ترغیب دی قران ته دا قران زما لار زما د برابر فتبعوه روان شي بدل لار پسې ولا تتبعوا السبل او مت او تابعداري مکوئ د نور لارو د قران نه غیر السبل غیر القران ولي فتفرق بكم نجدا بكتاب سلران سبيل د الله د لارنا نور لار د الله د لار نه واړی ذالکم د اتباع د قران وسواکم حکم کوي تاسو الله به د اتباع لعلکم تتقون لپاره چې بچ د گمراهی نه ثم اتینا موسی الكتاب د قران ورستم موسی علیہ السلام له کتاب ورکنا د ثمره تعقیب ذکری د پاره ده ثم دا وسره مواوري چاتینا موسی الكتاب موږ ورکړو موسی علیہ السلام د تاسو وړاندې کتاب تماما د پاره د پوره کول د نعمت علی الذی پاره چا باندې احسن چنه کمل ده کتاب میں موسی علیہ السلام لورکو د دې د پاره چې پنه کمل باندې نعمت پوره کماولې چې نه کمل سره نیکی وکي په تورات عمل وکي نو جنت ته بلار شي الذي علی الذی پاچا باندې احسن چاغا نیک دی او یاد الذي احسن مرهم د موسی علیہ السلام دی ورتا تماما د نعمت د پوره کولو د پاره علی الذی پیغمبر په موسی علیہ السلام باندې احسن چې دا مخلص او د نیک عمل او د موحد وتفصیلا او دا تورات تفصیل لكل شيء دهر ضروری سیز د پاره وهدن هدایت او رحمت رحمت لعلهم در فردا بنی اسرائیل بلقاء ربهم د پر په ملاقات باندې یؤمنون ایمان راوړي وهذا کتاب بیا قران ته ترغیب دا کتاب دی انزل الله من نازل کړی دا مبارکون برکتی کتاب دی فتبعوه دې قران تابعداري وکي واتقوا او د الله نه ویریږي لعلکم دې د پاره چې تاسو ترحمون رحم د باندې وکړلی شي ان تقولوا انما انزل الكتاب على طائفتين قران مر نازل کو وې ځکه موږ دا قران نازل کو ان تقولوا چې سبا نه وای الله تقولوا
یا کراهی ان تقولو د دې نه چې بیا بوای سبا انما انزل الكتاب یقینا دا کتابونه خو نازل شیو کتاب نو مراد جنسي کتابونه دا کتابونه نازل شیو علی طائفتین په دوه ډول باندې په یهود نصارا ابو بنو اسماعیل نو نازل شوی نو تاسو لمه درکو من قبلنا زمان وړاندې وان كنا یقینا منغا عن دراستهم د دې لوستونه لغافلین به خبره ان مخفف من المثقل په غافل خبر باندې لام داخل شوی دی ولې داغه جبی جداوي عبرانی کې تورات او سوریانی کې انجیل مونږ په غجب نه پویدو مونږ داغه د دراسې نه غافلو نم شلوسته تلاوت نه او تقولو یاد سی بیا سبانا وای لو ان کجر دمنګا انزل علينا الكتاب او کتاب روای نازل شوی لکنا اهدا مونږ بډیر په هدایت منهم د دوینا د يهود نسوارانا الله فقط جاءکم یقینا راغه تاسو ته بینه واضح دلیل من ربکم استاسو در رب د طرفنا وهدان هدایت راغه ورحمت رحمت راغه فمن ازلم سو ډیر ظالم نه من دغه چانا کذب بیاات الله چې نسبت دروغ خدای الله ایتونو تا وسودا فعنها او مخه ته واړو بل طرف تا سنجزی الذین زردان بدلور کو آکسانو تا یزدفون عن آیاتنا چې بندګي زمنګ د ایتونو نا سوال عذاب ناکار عذاب بما كانوا یزدفون په سبب د بندېدو د دی باندې هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائکه هل ينظرون د انتظار نه کوي الا مگر ان د دې خبره تاتيهم الملائکه چراش دویتا فرشتي د عذاب یا فرشتي د مرګ په انتظار دي او یاتیا براشي با ربک استرب رب څنګه راشي متقدمین خدا غوي چې رب راضي څنګه د الله د شان سره خای متأخرین معنا کوي او یاتیا امر ربک یا راشي حکم د استاد رب چې عذاب یا به عذاب راشي نو د عذاب فرشتي براشي نو تاتيهم الملائکه نو د مرګ فرشتي دي او د او یاتي ربک نو مراد دي او یاتي ملائکه ربک بالعذاب د عذاب فرشتي او یاتي براشي بعض آیات ربک بعض نه استاد رب یا استاد رب بعض نه براشي قیامت ته نږدې علامات کبرا کم یوم یاتی بعض آیات ربک پاورز باندې چراوشي بعض نه استاد رب لا ينفع نفسا ایمانها پیدا بنور کې انسان ته ایمان داغي لم تکن امنت من قبل چې ایمان مخکې نه راوړې لم تکن امنت چې ایمان نه راوړ من قبل وړاندې او کسبت یعنی لري کړه فی ایمانها په حال د ایمان خپل کې خیر نیک عمل دې څه مطلب دی اتل ګران دی ګوره ورته الله فرمایي دا خلک ایمان نه راوړي مگر درې خبرو ته په انتظار دي چې ایمان براوړي یا دا چې د مرګ پرشته راشي ایمان براوړي په دا ټیم کې ایمان نه قبلي دویم یا به د عذاب پرشته راشي چې عذاب راشي بیا ایمان نه راوړي بیا خو ایمان پیدا نه ور کوي دریم نمبر دا چې بعضی نخې د الله راشي بیا به ایمان راوړي دغه نخې چې راشي نو بیا په دغه وخت ایمان نه قبليږي دا کوم نخې دي دې نه خو په باره کې بخاری مسلم کې دا راغلي دي چې دې نه مراد طلوع الشمس من المغرب دی چې نور کړ د مغرب نه راوخیږي نو چې نور د مغرب نه راوخیږي یوم یاتی بعض آیات ربک کله چې نور د مغرب نه راوخیږي نو لا ينفع نفسا ایمانها پیدا بنور کوي انسان له ایمان داري بیا چې څوک ایمان راوړي بیا ایمان او عدم ایمان برابر دي زه اوس خو فیصله وشو د نور درختو پورې دارالامتحان دی مطلب څه دی لکه د رابطه المدارس امتحان پیپر دی په 8 بجې باندې شروع شو چې د عالیه پورې په 11 بجې پیپر ختميږي او د عالمیه پرچه په 12 بجې ختميږي 3 غنټه پیپر د عالیه پورې دی او 4 غنټه پیپر د عالمیه دی نو کله چې د امتحان شروع دی او چلکه ګوره ځان سړی کوي شابه کې لیکل کوي ګوره کټیم پوره شو نو بیا واس تاسو لیکل میکل قبول نوي چې کله 11 بجې شي نو د عامه د خاصه او د عالی پیپر راغونډي کی عالمی له وخت ورکی بیا چې د عالمیه پرچو وخت پوره شي 12 بجې شي دا غي نه هم بیا پرچی راغونډي کی نو چې دا غي نه اخو لیکل کوي نو هغه بیا نه قبليږي بقدا دې په دې خلاصې نه پويږي کنه حکم د انلاین پیپر ورکی کنه انلاین پیپر هغه ډیر صحیح پته وته لګي چې انلاین پیپر کله ورکین پکې ټایمینګي به تور مثال 8 بجې ته ان شولې چې 11 بجې شولې نو کته بیا لیکل کېم داغه نمبر نه ملاويږي ته بیا ټول پرچا وکا نه ملاويږي یا پیپر کله مارکینګ لراغه او هغه تا پیپر یې پر راوړ دی واغې د خط شوی دی ته بیا کور درالې پرچا دې پیدا کړو د پاتې پاسي او رائټینګ وکړه نه قبلي دغه مثال لې چې نور کله د مغرب نه راوخیږي نو امتحان ختم شو چې امتحان ختم شو ایمان څنګه راوړي بیا د ایمان اده
بل حدیث کې راغلی چې درې نښې دي چې درې نښو نه پس بیا ایمان نه قبلېږي. یو پکې طلوع الشمس دی، یو پکې دجال دی، یو پکې دابة الارض دی. دابة الارض دا یو حیوان به راوځي. دا حیوان څوک دی؟ دې حیوان داسې تحقیقي طور باندې سړی نشي ویلی چې دې حیوان نه حقیقت کې حیوان مراد دی او که دې مراد انسان دی. چا ویلي دې نه مراد یو عالم به راوځي. په آخر زمانه کې یو حق پرست عالم به یو، دا به خلکو ته حق ښیي، حق و باطل به خلکو ته ښیي، یو عالم به. او څوک د دابة الارض نه مراد دابه ده، دا به یو څاروی به یو، دا به راوځي. او دجال خو صحیح تفسیر د دې آیت هم دقه دی چې د دې نه مراد دی طلوع الشمس من المغرب. دقه صحیح تفسیر دی. نور په دې دجال دی او دابه ده، نو په دغه وخت کې د دابې په باره کې هم راغلی دی چې دابه کله راشي نو خلکو ته به د ایمان او د کفر منځ کې فرق ښیي، نو دا ټیم ایمان قبلېږي. نو طلوع الشمس من المغرب ته مراد دی چې نور راوخیږي نو بیا به ایمان نه قبلېږي. دا بله جمله پکې ګرانه ده. او کسبت فی ایمانها خیرا. ګوره لا ینفع په دې پښتو کې زه لږ تفریق کوم، که سوچ ورته وکړي نو معنا به پوه شئ. ګوره یوم یاتي کله چې راشي بعضو آیات ربک، بعضې نښې ستا د رب، لا ینفع بیخي به پیدا ورنه کي، بالکلیه به پیدا نه ورکوي نفس نوي انسان ته ایمانها د هغه ایمان. دلته معنا یې وکړله بالکلیه، بالکل به پیدا نه ورکوي. لم تکن آمنت چې ایمان یې نه دی راوړی قبل مخکې، او کسبت فی ایمانها خیرا. داسې به شي یوم یأتی بعض آیات ربک لا ینفع نفسا لم کسبت فی ایمانها خیرا. دا به داسې شي لا ینفع نفسا. نو او کسبت به دا معنا وکړو، او کسبت یا کامله پیدا به ورنه کي یو انسان ته ایمان د هغې کله. کسبت معنا لم کسبت عطف دی په لم، په تکون امرت باندې عطف دی که نه، لم لاندې داخل دی. او کسبت یې نه دی کړی فی ایمانها په حال د ایمان خپل کې خیر نیک عمل، نو هغه له به کامله پیدا ورنه کي. نو د اول سمې معنا وکړله بالکلیه پیدا، د دویمې سمې معنا وکړله چې کامله پیدا به نه ورکوي. دا ولې دا معنا مې وکړله؟ دې ځای کې اصل کې دغه خوارجو چې کوم مذهب دی، خوارجو مذهب چې هغه دا خبره کوي که نه چې مرتکب د کبیرې چې دی هغه څه دی؟ کافر دی. مرتکب د کبیرې کافر دی. خو اهل سنت والجماعت مذهب دار چې مرتکب د کبیرې کافر نشي کېدلی. کسبت فی ایمانها خیره. او بله دا ده چې هغوی وایي چې چا نیک عمل نه که نه محض ایمان چاله پیدا نه ورکوي. یو سړی د ایمان راوړی دی او نیک عمل نه دی کړی، آیت نه خدا معلومېږي که نه. او کسبت فی ایمانها خیره، او چې په خپل ایمان کې هېڅ نیک عمل نه دی کړی، نو سوال لدی چې په خپل ایمان کې هېڅ نیک عمل نه دی کړی، نو بیا به ایمان پیدا نه ورکوي. څو که نه پوهېږي په خبره باندې. دا اصل کې هغه مسله ده چې اعمال جز د ایمان دی او که نه دی. نو خوارج معتزله وایي چې اعمال جز د ایمان دی، که چا نیک عمل نه وي نو محض ایمان نه خلاصوي. د دې ځای نه ثابتوي را که نه. او کسبت فی ایمانها خیرا، یې نه کړی په خپل ایمان کې یو نیک عمل، نو چا چې په ایمان کې نیک عمل نه کړی نو یوازې ایمان نه خلاصي. دا خوارج وایي، موږ خو دا باطل مذهب دی. ګورې خوارج هم کافر نه دي، خو لږ سختي یې کړل. ګورې کافر نه دي خوارج. موږ وایو چې نه، داسې دلایل موجود دي چې یو کس دی هغه ایمان راوړی دی، هېڅ نیک عمل یې نه دی کړی، جهاد او هغه څه شوی دی، هغه جنت ته تللی دی. په دور مثال یو کس دی دلته یې وایي چې لا اله الا الله محمد رسول الله، ساعت یې وختله جنت ته به ځي که نه به ځي؟ ځي به. د خو نیک عمل نه دی کړی. په دې وجه باندې موږ وایو چې د خوارجو دا مذهب باطل دی. نو او کسبت معنا به داسې وکړي یې نه دی کړی په ایمان کې خیر نیک عمل، نو کامله پیدا به ایمان نه ورکوي. کامله پیدا نور پیدا به ورکوي. نو کامله پیدا دار چې بالکل جنت ته لاړ شي، او لږه پیدا ده چې اول به جهنم ته لاړ شي، بیا به ځي جنت ته. قل ورته ووایه انتظروا، انتظار کوئ، انا منتظرون، موږ هم انتظار کوونکي یو. لږ ووایه. وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. إن الذين فرقوا دينهم بشکا کسان فرقوا دينهم چې جدا شول د خپل دین نه، فارقوا دينهم د دین نه وتل، یا فرقوا دينهم دین ټوټه ټوټه کو، وکانو شیعا، کانا ناقصه ده،
وکانو شیعا وسوارو شیعا وګرځېدل ډلې لست منهم نه تو د دوینا فی شیء په هیڅ تعلق لرلو کې دې سره تعلق نه ساتي مرتد سره تعلق نه ساتي انما امرهم الى الله بشکا معامله دی الله تسپر له شوی دا ثم ينبئهم بیا الله خبر کوي دی بما كانوا يفعلون د دې په عمل باندې من جاء چاچ د ځان سره وړلا بالحسنه نیکی فله دذر فار 10 امثالها لسچند ثواب دغه نیکی دی لسچند چاچ راوړلا مطلب په شرک باندې پریاکاری باندې برباد نه کړه اخرت لې راوړل ځان سيوازي کول ندي ساتل دي ومن جاء چاچ راوړلا بسیتی گنا چاچ وک شرک فلا یجزا سزا به تن ملويږي الا مگر مثله داغه برابر چاچ ګناه وکړه داغه برابر وته ملويږي دلته من جاء چاچ راوړل ګناه ځکه چا وکړه او به پسې دعاګانی وغوښتل الله به ختمه کی د جاء اماندار چې د ګناه سمړ شو وهم لا یظلمون پدی وظلم ونش قل ورتوا انني هداني انني بشک ز هداني ما ته هدایت کړ دې رب زما الى صراط مستقیم دنی غلاره دینن د دینن یا حال د صراط مستقیم نه دی او یا بدل دی دینن د بدل معنی ودی سی وکو د دین هدایت کړه دې ماتا قیامن چې پوخ دین دی او د حال معنی ودی سی وکو دینن په د سیال کې د صراط مستقیم دین دی قیامن پوخ دین دی ملت ابراهیم دا ملت ابراهیم علیه السلام دی حنیفن په د سیال کې چې دا موحد د ابراهیم علیه السلام حنیفن حال د ابراهیم نه دی وما كان من المشرکین او نو د ابراهیم علیه السلام مشرکو قل ورتوایا ان صلاتي بشک زما بدن عبادت ونسکی زما مال عبادت ومحیای زما جون ومماتی یو زما مرگ لله داد الله د پاره دی رب العالمین رب د ټول مخلوقات دی صلات بدنی عبادت منظم معنا ده نسک مالی عبادت قربانی زما من زما قربانی زما جون زما مرګو جون مرګ مطلب دا اعمال د جون زما او اعمال د مرګ زما د مرګ اعمال سدي چې نیک کارونه وکم او بیا زما د مرګ نه پس پاتې شي او صدقه جاریه وي ته اخلاص په لیکيږي دته تعلق بالله ویل کیږي الله تعلق دا دی چې اعلان وکړي زما مرګ جون او زما بدنی مالی عبادت د الله لپاره دی هیڅ قسم د چا سره پیسو کمپرومایز نه کوي لا شریک له د الله شریک نشتا وبذلك امرت بده ما ته حکم شوی دی وانا اول المسلمین او زاول مسلمان متابعدار يم د الله قل ورته وایا غیر الله ای غیر د الله نه ابغي ولټو ما رب ربو بل چا ته ربو یم وهو رب كل شيء د الله رب د هر چا دی د هر سر رب د الله دی ولا تکسب كل نفس گناہ نه کی هر انسان الا علیها مگر داغي وبال په دبانه دی ولا تزرو نه پشاکی وازرت نو پشاکی نه وړي وازرتن نفس وازرتن یو پیټ یوړون کې انسان وزر اخرى وزر نفس اخرى پیټ د بل انسان ولا تزرو وی بنسی پشا بن کې وازرتن یو انسان پیټ یوړون کې وزر اخرى پیټ د بل انسان بل پیټ مانو کوا پیټ د بل انسان د اخرى صفت د نفسون ده ثم الى ربكم جاسا رب طرفتا مرجعكم ورتل استاسو دی واپس کېدل استاسو دی پينبئكم خبر وکي تاسو بما كنتم داغسنا چوي تاسو په پاغي کې تختلفون اختلاف هم کو وهو الذي الله ذات وس انقياد طرفتا ترغیب د چې تاسو د الله د احکام انقياد وکي هغه ته عاجزي وکي هغه ته متوجي شي وهو الذي الله ذات جعلکم چې تاسو اگر زولې خلائف آباد په یو بل پسې د پلار نه پس زوی د زوی نه پس نوسه الارض پزمکه کې جعلکم چې تاسو اگر زولې خلائف الارض خلیفګان د زمکه آباد په یو بل پسې پزمکه کې ورفع بعضکم اوچت کړی دی الله بعض تاسو فوق بعض د بعضو د پاسه درجات مرتبه تا اوچت کړی دی الله مرتبه تا مرتبه د علم مرتبه د رزق مرتبه د خوې مرتبه د قوت مرتبه د فضل د دې کنه ورفع بعضکم الله اوچت کړی دی بعض تاسو رسول الله بعض تاسو فوق بعض د پاسه د بعضو درجات مرتبه تا د صد لپاره د امتحان لپاره ليبلوکم دې لپاره چې امتحانو کې پتا سو باندې فی ما پغسه کې آتاکم چې الله تاسو درکړی دی ان ربک بشک استعرف سریع العقاب زر حساب کوونکې ده د کافرانو سره وانه یقینا دا الله لغفور بخون کې رحیم مهربان ده په مؤمنانو باندې واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین